بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زم احمد سید. دا وخت زه د ګوړه خټک په مین سټاپ کې ولاړ یم او دلته کې چونګې ما د ډېرو په زرګونو ملګرو ریکویسټ وکړی چې راشه او د دې کوډي په دې سټاپ باندې یو ویډیو جوړه کړه. دا وخت دلته یو ملګري سره موجود یم. اول به د خپل تعارف وکړي تاسو ته، بیا به دا مسله د دې د خولې نه هم لږ واورو. جی ملګري. بسم الله الرحمن الرحیم. جی زما نوم غازي دی لیبر ګوړه خټک. دلته ډیر زیات رش وي په دې روډ باندې. دلته د بریکر ضرورت دی او حکومت ته پکار دی چې یو بریکر به ولګوي. هر یو ځای کې چې رش وي هلته بریکر وي نو خلک اوړي راوړي. دلته د نوښار نه دلته رش سیوا دی او بریکر نشته، ګاډي ډېر سپیډ کې راځي. نو روزانه خامخا یو ورځ نه بله ورځ اکسیډنټ شوی، ماشومان خوږېږي، سړي خوږېږي او حکومت ته پکار دی چې دلته څه بریکر واچي یا نور څه دغه کې ترتیب بالکل ګډوډ دی. دلته بریکر ضروري دی. جی ملګرو، زمونږ کار دی د انتظامیه په نوټس کې یو خبره راوسته، نور ایکشن به بیا غوي. خو دا بریکر چې کوم دی دلته ډېر ضروري دی، ځکه په دې علاقه باندې دلته ډېر زیات کلي پراته دي. تارخیل، ملیخیل، ماسم خیل، ګلډیری، ګولان، منایي، سندره شو، داسې عمري کلی شو، ورسره کالونی شو. ډېره غټه په لکونو خلک دلته روزانه دا روډ کراس کوي، اوړي راوړي. دا تاسو کتلی شئ اوس هم ډېر حالات دلته کې بریکر نشته دی. نو انتظامیه ته پکار ده چې په دې باندې څه ایکشن والي، ځکه چې دا د خلکو د ژوند سره یو قسم لا ډېر زیاتیات کېږي چې دلته کې د بریکر سخت ضرورت دی، ځکه چې په دې علاقه باندې ډېر زیات رش وي د ګاډو. بریکر شته، ګاډي به سلو کېږي او دلته ډېر زیات رش وي، بریکر نشته. نو روزانه اکسیډنټ کېږي، که نه روزانه نه یو ورځ پس خامخا دلته اکسیډنټ کېږي. رش سیوا دی. لکه دې ملګري چې څنګه تاسو ته وویل، په دې علاقه باندې ډېر زیات کلي پراته دي. روزانه په لکونو خلک راځي، دا روډ چې کوم دی دا روډ کراس کوي او بازار کې خپل د ضرورت سامانونه اخلي او بیا واپس ځي. دلته کې بریکر نشته دی، ګاډي سپیډ کې روان وي، هغه چې ډرایور را کنټرولوي نو بس دلته کې سړی د منځه وړی. ډېر زیات جاني نقصان دلته کېږي. دلته کې ډېر زیات چې کوم دی جاني نقصانات کېږي روزانه. دا تاسو ته ښکاري، تاسو کتلی شئ دلته ډېر زیات نقصانونه کېږي. نو لکه زمونږ کار خو چې کوم دی هغه انتظامي له په نوټس کې یو خبره راوستل دي. باقي کار د هغه دی چې څومره ایکشن پرې علي، ایکشن بې زر علي که نه علي. خو دلته کې مسله د خپلو مفادو نه ده، دلته د عوامو مسله ده او د عوام چې کوم دی ډېر زیات په تکلیف کې دي، ځکه چې یو سټاپ په لاسه ډېر خلک چې کوم دی ډېر ماشومان یتیمانان شو، ډېرې ښځې چې کومه دی کونډې شوې، نور داسې کسان چې ډېر بوډاګان وي، هغه پکې اکثر غریبانان بس وفات شي که نه. نو انتظامیه له پکار دي چې په دې باندې څومره زر کېدی شي نوټس والي زموږ په دې مسله باندې، ځکه دا د یو کس مسله نه ده، د کروڑونو عوامو مسله ده.